جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ اپنا دیکھا آئینے میں پر دل نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ٹول حاضرین درود شریف ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک تیر شوی د دې متعلق یو دوه درې مسلې چې اوس دې ورځو سره تعلق لري د اختر نه بعد ورځو سره، ځکه رمضان المبارک ډېره قیمتي میاشت وه، نو چې کوم انسان نه پکې څه کمی کوتاهي شوي نو الله رب العزت دته په دې میاشت کې موقع ورکړې ده او په دې کال کې موقع ورکړې ده چې هغې هغه کمی کوتاهي انسان شرعي طریقې سره پوره کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو نه مونځ قضا شي نو بیا موږ وروسته مونځ وکړو، نو څه نه څه درجه کې د الله رب العزت دغه مونځ ادایګي وشي او انسان د بیلمازو د سب نه کم از کم وځي، دا ځان له خبره ده چې د قضا مقام د ادا په شان نه، خو بیا هم عزتمندو دام یو مینه محبت دی چې یو انسان د الله په مینه او محبت کې که یو څیز ترې مخکې وروستو شو نو بیا یې وروسته ادا کوي، دا د مینې نښه ده. لکه موږ او تاسو چېرته واده خادي کړي او یو کس د روټۍ نه پاتې شي نو وروسته پې بیا روټۍ وخورو نو هغه سړی بیا نور هم خوشحاله شي، وایي لکه ما ځان له روټۍ کړې وه او زه ورته اوسه پورې یاد یم. نو دقه شان عزتمندو څنګه چې موږ او تاسو یو بل سره د مینې اظهار کوو نو الله رب العزت سره هم د مینې اظهار کول پکار دي، ځکه د مینې د محبت چې څومره اسباب دي د څه وجې نه چې انسان مینه محبت کوي هغه ټول په الله رب العزت کې بدرجه اتم ډېر اعلی طریقې سره موجود دي. د دنیا په دې دلخوبانو کې چې دا څومره صفتونه دي دا د دوی نه دي، دا ول الله ورکړي دي، نو د دې وجې نه هم الله سره مینه کول پکار دي چې په دنیا کې څومره ښایست دی او په کوم څیز کې ښایست دی او څه قسمه کمال دی نو دا الله رب العزت ورکړی، نو الله دومره لوی ذات دی چې د دنیا دی شیونو له ښایست ورکړی دی او داسې ښایست یې ورکړی دی چې انسان ترې متاثره کیږي، خو دا ډېره د بې وفایۍ خبره ده چې کوم الله رب العزت د دنیا په دې سیینو کې دومره کمال جمال ښایست پیدا کړی دی او نو دا خو دغه الله کمال ډېر لوی شو ځکه چې د الله پیدا کړي دي او انسان په دې کمالات جمالات او په دې څیزونو کې دومره مدهوش او بېهوش شي او دومره بې وفا شي چې چا دا پیدا کړي دي هغه تیر شي. موږ دومره کمزوري یو، حالانکه پکار دا دی چې یو جمیل څیز ته ګورې چې ستا الله سره مینه زیاتېږي ځکه دا اصل الله پیدا کړی دی. د علامه اقبال باره کې مشهور دي یا خو داسې کمزوری شان شیخ ښکاري، د علامه اقبال خو نه ښکاري ځکه هغه داسې چټي شعرونه نه دي ویلي، خو بهرحال هسې خلک وایي چې دا یو شعر دی. نو او یو بس کې ناست یو شاعر نو یو جینۍ ته وکتل، نو هغه جینۍ ته چې وکتل نو هغې ورته یو شعر وویلو، جو نیچے سے اوپر صنم دیکھتے ہیں وہ اپنے ہی سر کو قلم دیکھتے ہیں. څوک چې اوس لاندې ښه ګوري او لګیا دی یو څیز نه متاثر او جینکۍ هم ته بره بره ګوري نو چې سر دې اوچت کړو نو وایي د داسې سړي سر بیا خلک کټ کوي ماتوي قتل کوي. جو نیچے سے اوپر صنم دیکھتے ہیں، صنم ته ګوري جانان ته ګوري، وہ اپنے ہی سر کو قلم دیکھتے ہیں، هغه سر قلم کیږي بیا. نو هغه شاعر ته یو شعر ویلو کہ نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیری صورت سے، نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیری صورت سے، مصور کا طرز قلم دیکھتے ہیں، یا مصور کا حسن قلم دیکھتے ہیں. نو هغه ورته ستا سره مې غرض نشته، ستا حسن سره مې غرض نشته، خو هسې مې چې تا ته وکتلې الله راته رایاد شو چې الله به څومره ښایسته او څومره ښایسته ښایسته څیزونه پیدا کړي دي. مونږ خو ښایسته څیزونه ډېر لیدلي نه دي. د اسلام آباد کې عزتمندو
لیک ویو غالبا ورته وي، په دې کې یو پنجره شان جوړه شوې ده، د کوچي بازار عمره پنجره ده، په هغې ته چې دننه ورننوځي هغې کې د ښایسته ښایسته مارغان، ښایسته ښایسته مرغۍ تاسو کې چا لیدلي دي؟ داسې ټول عمر به دا چې یو صرف سر خوځوي چې د ویډیو کې به یې لیدلي. دا د دې څیزونو نظارو له تک پکار دی، خو دومره به کې چې په نظاره کې ډوب نه شي چې الله د نه هېر نه شي. او د ټول نه به اول ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله وی، دی وجې نه ښایسته شی چې وګوري نو دا به وی ماشاءالله لا قوة الا بالله. دا دعا ده چې هغه هم د نظره نه شي، او دویم د تم د الله کبریایي وکړي او الله هم خوشحاله شي چې زه سیس ته خو یې وکتل خوشحال خو شو، خو زه یې هېر نه کړلم. نو الله مه هېروه. نور الله تا دپاره ډېر اکثر ښکلي څیزونه لکه اوس ښځه ښایسته ده نو طالبه کې الله یو جایز کړی ده، څلور یې دله پکې جایز کړي دي، او نور ته د ټینګینې کې نورې به هم دله جایز کړی وی. که سړی چې نورې ولې نشته په نور الله ته پته ده ته د ټینګینې دی، یو ته دومره دغې خوارزار شوې نو د څلورو به دې څه حالي. خو زه بعضې کسان داسې دي هغه څلورو ټینګې دي نو الله د هغوی دپاره هم پکې دا چانسونه پیدا کړي دي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې ټولو څیزونو کې چې دا حسن چې کوم دی دا د الله حسن دی. دې وجې نه الله رب العزت قرآن کې الله نور السماوات والارض وایي تاسو ته څه پته ته دا شی ښایسته دی دا شی ښایسته دی، وایي ورکشه ته د څه خبرې، دا ټول نور د الله دی. او دا خو الله رب العزت چې کوم دی عزتمندو لکه په 100 حصو کې یو حصه نور او یو حصه ښایست هم دنیا ته الله نه دی نازل کړی. دا ټول به کافران وی. ولې به کافران وی؟ ځکه دوی به هم د دې حسن پوجا پاټ کولې. حسن او دا انسان په محبت عشق کې مبتلا کوي، او عشق د لیونتوب یو حصه ده. نو د دې وجې نه بیا به ټول همدې څیزونو ته دې ښایست او دې څیزونو ته بیا سجدې کولې. دې وجې نه تاسو وګورئ د دې عاشقانو زندګي تاسو وګورئ که نه ټوله د لیونو زندګي ده، ځکه هغوی د عشق د محبت یا حسن دې څیزونو له ډېره توجه ورکړې ده. او کوم څیز له چې دومره توجه نه وي به کار ته یې ورکړي دا به ستا دماغ خرابوي. ډېر ساعت چې یو څیز ته ګورې نو سترګې د باندې تورېږي. نو دنیا دا به مختلف څیزونو ته به ګورې، ارد ګرد هر ځای ته به ګورې، یو څیز باندې به خپل نظر او د خپل عقل نظر او د خپل عشق نظر سیوا د الله نه بل ځای کې به نه ټیکاوې. نو د دې وجې نه عزتمندو اصل د مینې او د محبت لایق الله دی. دنیا کې هر څیز عزتمندو دوه خوند کوي، الله رب العزت داسې ذات دی هغه یو خوند کوي، هغې سره دوه خوند نه کوي. دې وجې نه دا کوم مشرکان چې دي دا ړانده دي. الله وی لهم قلوب لا یفقهون بها. دا څنګه خلک دي د الله په باره کې هم دي داسې عجیبه عجیبه سوچونه کوي، زړه یې نشته چې سوچ پکې وکړي. لهم آذان لا یسمعون بها. دا څنګه غوږونه دي زما د کتاب نه اوري، د عقل خبرې نه اوري، داسې ګډ وډې خبرې کوي د الله زوی دی او د الله سره فلانی شریک او د الله سره فلانی شریک. لهم اعین لا یبصرون بها. سترګې شته خو د سترګو باندې صحیح کتل ونه کړه، د الله د قدرتونو ته ونه کتل چې دا ټول شی نه مخلوق دی او الله مخلوق نه دی. دنیا کې چې هر څومره ښایست دی، هر څومره ښکلا ده، دې له زوال دی، بس دا ختمېدونکی دی. دې کې دا د ډېر لوی عیب دی. وګوره زموږ ځواني لاړه، ماشومتوب لاړ، ښځه د وروره ټولې دنیا سره جنګ کړی دی، عشق کوم محبت کوم، او هغه ښځه چې وکړي کله هغه سره وران شي واپس هغه ښځه ولید په سر باندې. د دنیا څیزونه عارضي دي، مختصر دي، ورانیږي پکې. نو الله سره یووالی خوند کوي، او د عشق او د محبت د عبادت د عشق او د محبت هغه فریضه ادا کول یو طریقه ده، یو سټایل دی. سر ښکته کا لکه موږ سړي ته وایي خیر څنګه ښی جوړ تازه، کله لاس خوځوو کله سر خوځوو. نو دقه رنګې دي مونځ کې هم دقه دي، کله سر خوځې کله ټول بدن وخوځې کله داسې کله داسې. نو دا یو طریقې دي. طواف عزتمندو د عشق او د محبت یو طریقه ده. اکثر د جانان د کور نه خلک تاویږي، نو الله وایي زمونږ کور نه هم لږ تاو راتاو شه که نه. په یو واده کې دومره وګډېږي چې بیا 3 ورځې ځای له نه راځي. نو چېرته په ټول عمر کې یو ځل خو زمونږ طواف له راشه، په ټول عمر کې په مالداره سړي فرض کړی دی. نو د دې وجې نه عزتمندو څنګه چې ته دنیا کې خپلو بچو سره مینه کې، خپلې ښځې سره مینه کې، او الله تعالی دا حق درکړی وي ستا ولزوجک علیک حق، ستا د بیبي هم په تا حق دی، ستا د همسایه هم حق دی، ستا د خپل ځان هم په تا باندې حق دی. غم مه کوه موږ دې ټول په ټول نه رالو چې بس ټول زما.
بچو لم وخت ورکا، دکان لم وخت ورکا، او دا ټول شی نه مې دله پیدا کړه. که دا دکانداري او دا څیزونه جایز نه وي نو دا دونه شی نه مې څه دپاره پیدا کول؟ خو الله رب العزت وایي د زړه تعلق به ما سره ساتي، د زړه مینه به ما سره ساتي. لکه تاسو ګورئ یو بچي باندې سړی خرچه کوي که نه، خو چې کله یو بچی پلار ته وایي چې زه ستا زوی نه او ته زما پلار نه، په دقه وخت د پلار زړه چې کوم دی ټک وچوي، وایي دا دې ورځې لپاره زما غټ کړي. او ده ته پلار ته وایي چې زه د پلاني پسې خپل شنختي کارت جوړوم، پلاني پلار پسې، او ته بچې ته خو زما زوی. یا په یو ښځه باندې خاوند دعوه وکړي دا تا چې کوم بچی راوړی دا ستا نه دی، نو د هغې دپاره د ټولو نه د غم خبره دغه. نو د دې وجې نه عزتمندو د الله مرتبه د پلاروالي د زویولۍ نه ډېره اوچته ده، نو هغه هم خفه کېږي چې ته بل چاته سر ښکته کې بل. نو الله هغه یو دی چې هغه یووالی په هغه کې حسن دی. او عام انسان یو اسې یو ته مونږ ویو دا لونډ دی او دا لونډه ده، لکه یو قسم د عیب نوم ول اخیستی دی. دنیا کې جوړه جوړه خوند کوي الله، جوړه جوړه پیدا کړي دي. ګوره سترګې جوړه پیدا کړي الله، غوږونه جوړه پیدا کړي دي. نو بعضې څیزونه الله جوړه جوړه پیدا کړي دي، ګردې او دغه رنګې بعض څیزونه جوړه جوړه پیدا کړي. نو دا موږ ته ښیي چې اکثر څیزونه جوړه جوړه خوند کوي. لاسونه جوړه دي، ګوره سترګې جوړه جوړه دي، ویښته ډېر الله پیدا کړي دي، پوزه کې دوه سوري پیدا کړي الله، پوزه یو د خو سوري پکې دوه پیدا کړي، یو هم پیدا کولی شو. جوړه خوند کوي، کونترو سره جوړه خوند کوي، چیلی سره جوړه خوند کوي، اتی سره جوړه خوند کوي، دوه چینچڼې جوړه خوند کوي، دوه طوطیان جوړه خوند کوي. نو دې وجې نه کوم سړی چې واده نه کوي دا د فطرت د اصولو نه خلاف رواني، داسې کدوي. او دا چې کله بوډا شي بیا درته پته لګېږي چې کله د بچي نه کېږي. ما لیدلي ده ډېر کسان وایي واده لانجه ده، فلانې لانجه ده، خو چې کله د د واده عمر ختمیږي د غم کې ډېره اضافه کېږي، عزتمند بالکل لیونی کېږي. دې وجې نه الله رب العزت ښځې ته ویل لتسکنو الیها، وایي دا د سکون ذریعه ده. که ته موږ ته خو ټولې لانجې دي، په دې لانجو کې خیر دی. که دا لانجه دې نه وی که نه تا به دومره لانجې کولې چې تا به د ټوله دنیا په سر راغستی وې. دې وجې دې لونډانو لکانو ته وګوره که نه څومره د دنیا په سر راغستې ده، خو چې واده ونه وکړي بس شی په سکون شي، ګټه دې جوړه شي. نو دغه سکون دی که نه. دا تاسو چې د اختر په ورپسې څلورمه پنځمه ورځ د دوکانونو ته راغلي، خو دا خو د دغه وجې نه راغلي که دغه بلاګانې الله پیدا کړي دي. ګینه تاسو هم د لونډانو په شان مري چکر او پلانې چکر، د دې چکر یې نه ختمېږي. اختر ختم شو چکر نه ختمېږي. مونږ د اختر کې صرف چوټۍ نه زه تللی وم پینډۍ ته، نو مونږ فیصل مسجد به پکې وګورو چې فیصل مسجد ته لاړم نو یو میل نه مخکې لاره بنده کړې، دا لونډان هلکان او دا پښتانه هلته هم دا چغې او سورې وایي، نو هغوی هلته نږدې نه پرېږدي، وایي دا خو لیوني دي. نو یو میل نه مخکې ګاډي ودرول، ګاډي مخکې نه پرېغوسته، بیا ګاډی هم بې ځایه نه شو پرېغوستی، مونږ ته واپس راغلو. نو عزتمندو دا سکون دی که نه، په دنیا کې دا سکون چې کوم دی هر سړي سره د ښځې غم دی، وایي هلکه اخوا دې خوا مه کوه بچي رانه پاتې کېږي او ښځه رانه پاتې کېږي. وګوره سکون. ګینې د سړي زړه کله غواړي دا ووژنم او ده سره جنګ وکړم او ده سره دا وکړم او پلانې دا وکړم، خو چې خپل بچي او ښځه ورته رایاد شي سړی څه شي یخ شي. دا ډېر عجیبه الله رب العزت دی. نو په دې جنګونو کې دا عزتمند سکون دی، ځکه ډېر کسان د ښځې نه یریږي، نو به ډېر کارونه نه کوي. نو ګوره دا سړی چې په سکون کې دی او دا ډېر روانې چې نه کوي، دا ټوپونه چې نه وي، دا د دې ملکې د وجې نه او تانېدارې د وجې نه، نو سکون دی که نه. او ښځې چې ډېر کارونه نه کوي د چا نه یریږي؟ د میړه نه یریږي، د خاوند نه یریږي. خاوند مې په سر دی او خاوند د خدای د مخه دی او دا داسې او فلانې یریږي. او دا نن سبا چې نه یریږي نو اصل کې موږ خاوندان یو، میړهګان هغه پاتې نه شو، سړي هغه پاتې نه شو. موږ کې عزتمندو هغه نروالي ماده ختمه شوه. اوس کلین شو دې کړی نو ته هم د ښځې په شان یې، هغه هم ستا په شان باندې، هغه چې دا زما خور ده، نو خور خو د خور نه نه یریږي که نه، خور خو د رور نه هم نه یریږي، وایي دا زما رور دی، زما هېڅ خبره نه ده. واحد داسې رشته ده یا پلار او یا خاوند. خو د پلار مینه هم زیاتوي کله ناکله، بچي له دومره ډب او دومره غرب نشي ورکولی، میړې ورکولی ځکه دا پردی لوري. نو د دې وجې نه دا الله رب العزت یو روب جوړ کړی دی. نو سکون دغه سکون دی. سکون خلک پته څه شي ته وایي، سکون څه شي ده؟ دغه سکون دی که نه.
دا مزیدار چې 50 کارونه د کاروبار لذي 50 کارونه چې کوم د کاروبار کې چا سره جنگ نه کې فلانې نه کې ډینګ نه دا ټول تا کې د کې خزي را پیدا کړی دي او په ځواني کې نشي تماشې ډېري. نو بهرحال عزتمندو انسان جوړه خوند کوي مخلوقاتو کې الله جوړي دا چې ځان لکېږي دا به پریشانه کېږي دا به خفه کېږي. بعضو کې سړی لاړ شي یار دا مري ډېره ښه فضا ده بیا ورته هلکه دلته دله په دې غر کې به دله یو کور جوړ کړو بس همدلته اوسېږه وایي نه 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 مړه ښار ښه دی بیا وایي صرف چکر دپاره هغه ځایونه ښه دي چلته چې څوک نه هلته انسان زندګي نشي تېرولی ډېر ښایسته ځای دي زندګي نشي جنت کې به هم الله رب العزت ګوره ماحول جوړ کړي خلک به وي پیغمبران به وي اولیاء به وي ستا خپل خپلوان به وي ملاقاتونه به وي خوراکونه به وي. نو انسان عزتمندو خامخا زناور بعضې خلک چې څه سره نه هغه بیا ځان سره زناور ساتي سپی ساتي چیلۍ او دا نور څیزونه ساتي ځکه انسان ځان له بې جوړه ښکاري جوړه او الله رب العزت بې جوړه خوند کوي. لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا الله وایي که بل خدای وی نو څنګه چې تاسو دا دنیا اړوب غړوب کړې ده زمونږ به بره کار روان وی یو ویل نور دې ټیم فلانې ټیم ډینګرې نو جنګ به راتلی نو چې دنیا کې فسادات نشته اسمان په ځای دی نور په ځای دی نو پته ولګي د بل الہ نشته یو اډر دی او یو اډر کې چې کم دی صحیح رواني کله چې اډونه دوه شي لکه موږ وایو هلکه قصابان چې ډېر شي میخه مردارېږي نو دقه رنګې الله وایي زه یو یما نو الله سره یووالی خوند کوي. ایک سے جب دو ہوئے پھر حسن یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں. وایي د یو نه چې خبره دوو ته شي بس بیا خوند ختم شي د مینې یو یار یو دوست یو ملګری یو ښځه دې کې مینه ډېره ستا هغه مینه په یو ځای باندې جمع وي. د یو بادشاه یو ځلې کسان راځي کې یو ړوند یو ملنګ یو شاعر یو ملا ویل زه یو شعر ویم یو ټوټه بله ټوټه به پې تاسو وایي وی اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں وی د دې وجې نه ما د جانان تصویر جوړ نه کو. نو دا دویمه وجه به ته په دې دویم شعر کې د دې دویمه ټوټه کې بیانې او د خپل فن مطابق به بیانې تعالی چې الله څه علم درکړی د هغې مطابق عالم به علمي مسله پکې بیانوي شاعر به پکې خپل شاعرانه تخیل او تصور بیانوي او ملنګ به پکې خپله ملنګي بیانوي او ړوند به پکې خپله معذوري بیانوي. نو ړوند ته وایي شابه سې ته وایه ویل که ستا جانان ولی نشتا اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں د جانان تصویر میں د دې وجې نه نه جوړ کړی وایي څه وجې نه جوړ کړی نو هغه وایي اس میں سنوائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں. وایي مړه زموږ چې چا سره مینه ده هغه په غوږونو کاڼه ده او موږ په سترګو ړاندی نو که ته ډېرو ته آواز کې جانان 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 ورور هغه سره اوري آواز نه او که بالفرض آواز واموري څوک یې خبره کړي چې آواز درته کوي نو که دلته راشي نو موږ ته ښکاري نه نو موږ ته کاڼی او هغه برابر دی نو څه پې کوې ورکې که چې راشي ډیمانډونه به کوي دا راوړه او دا راوړه ورکوې وایي څه پې کوې وایي د هغه څه اوري نه او موږ څه وینو نه نو د جانان په تصویر کې څه تندري وله او نه ته تصویر ښکاري نو خپله معذوري پکې بیان کړه او دغه ته وایي عالم ته وایي شابه سې ته پکې مسله بیان کا اغوی بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں. وہی زمانگ دین کی بت پرستی رشتہ اور دے فٹوان اور دے سیزون بت پرستی شروع کی گی نو د دې وجې نه موږ تصویر ته ضرورت نشته او زه تصویر نه جوړوم ملا سړی یم زه به ولې تصویر کوم دا چې پخوانی مولا و زموږ غوندې نه و ینه کړچ بیا ورکړی وی. نو بهرحال عزتمندو وایي د دې وجې نه مې نه جوړ کړی مسئلې پکې بیان کړه. نو دغه ته وایي ملنګ ته وایي چې ته وایه هغه وایي مانگتا ہے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں. پخوا دې تصویرانو باندې به ډېره خرچه راتله اوس خو اسان یې کړچ کړچ موبایل دی ته به ځان نه خبر هم نه وباسي. بعض کسان باترومونو کې هم ځان له تصویران وباسي. اوس د تصویر دغه بدل شوی دی نوې زمانه ده. پخوا به چې عزتمندو څوک پرېوتو که نه مثلا موټر سایکل نه پرېوتو نو دوه کسانو به ورمنډه کړلې سړی به راوچته و. اوس یې سړی تصویر چې پرېوځي نو دوه کسانو له ویډیو جوړوي چې کوم سټایل سره را پرېوتو چې د خپې پې لکه څنګه اوچتې شوې او دې نالۍ کې څنګه پرېوتو ګورئ ناظرینو سامعینو هلک ته ګورئ او دا وګوره داسې طریقې سره پرېوتو او سړی ډېر اوس زمانه د دې نه ایډوانس شوې ده. اوس چې کوم سړی په موټر سایکل را پرېوځي چې څوک نه په خپل ځان هغه وباسي
دومره کم عقلتوب زمانه راله. اوس هغه چې کوم را پرېوځي په خپل ځان نه موبایل راوباسي چې سبا ملګرو ته ووایم چې لکه داسې را پرېوتی و. نو د هغه ته وایي چې لکه پخوا تصویران ګران وو، وایي ته تصویر ولې نه جوړې؟ هغه وایي مانگتا ہے پیسے مصور، مصور پیسې غواړي. او دغه رنګ او جیب میں پائی نہیں، موږ سره پیسې نشته، ټول رانه ښځې په اختر کې په جوړو په میک اپونو والي دي، په تصویر څه کې موږ ته څه پاتې دي؟ ټول ماشومان او بچو ټول ورته هغوی ووال، درې جوړې، څلور جوړې. نو هغوی ته څه ویلی هم نه شو، ځکه دلته بیا زموږ درزیان خفه کېږي چې ما زموږ همدغه جوړو کې مزدوري ده او ته دې پسې خبرې کې. نو بهرحال پخوا به درزیان نه وو، ته به په علاقه کې به چې یو درزي و یا به کور کې به خلکو په خپله ګنډلې. اوس دلته د کپړې دوکانونه زموږ کم دي او د درزیانو زیات دي، ځکه خلک جوړې ډېرې ګنډي، عیش ماش ډېر کوي. بیا هم وایي یار سترګوله ډېر خراب دور دی یار، ولا نشته یا کم دور ته پاتې شو. نور څه کې د ظالم بچیا 10 جوړې جامې دي او په دې کې هم ته وایې چې دا شیبه دور دی. نو نور ښه دور څه ته وایي؟ بادشاهانو به دومره جامې نه کولې، دا دې وخت چې زموږ غریبانانو بادشاهانو به هم دومره جوړې نه وې، د ناوېګانو به نه وې. د ناوې به په علاقه کې یو جوړه وه، هغه به یې ټولو وړله راوړله. او اوس ښځه وایي زه په خپلو جامو کې شرمېږم، وایي دا مې په سنتونو کې اغوستې ده. او په هغه وخت کې به ناوې نه شرمېدله، ناوې له به چې کومه علاقه کې به ښایسته جوړه وه، نو هغه به یې راوغوښتله، وایي پلانۍ ناوې ډېره ښایسته جوړه چې دي، زموږ ناوې له ما هغه هغې به له یو ورځ شپېله ورکړه. بس اوس عزتمندو دا دی. نو دا شاعر ته وایي چې ته کلمه ووایه، ولې دې تصویر جانان نه دی جوړ کړی؟ هغه وایي ایک سے جب دو ہوئے پھر حسن یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں. وایي مړه مینه کې چې یو نه دوو ته شي که نه، بس بیا هغه قصه ختم شي، خوند یې ختم شي. نو زما بره یو الله دی او په مخلوقاتو کې مې یو رسول الله دی. نو مخلوق کې یو، خالق یو، بس دقه یو راله ډېر دی. د نورو کې مینه نشته، چې مینه وایي. او نور چې کم دی عزتمندو عزت ته دی غلي، پیسو ته دی غلي، دکان ته دی غلي. او دغه رنګ عزتمندو څه طریق څه ته خو غل وي، څه نه څه لالچ پکې وي، صرف د خپل زړه هوس پوره کوي، صرف د خپل زړه خوشحالي ته پوي، بل سره غرض نه. تا نه کیلو نه جوړوي، که ښایسته ښځه موږ خوښوو که نه. لکه دې مثال داسې دی لکه ماشوم نه چې موږ ښایسته یو شی الو، یو کیلو نه الو، ا پې خوشحالي؟ نو کیلو نه خو نه خوشحاله، هغوی زه سیمه دا خو د ده زوی خاندي را خاندي. نو که موږ ځان له وادم کوو او جنیم ګورو، دا د خپل زړه د سکون دپاره ګورو. ګینې سکون د بل سکون خو په دې کې دی چې ته ښایسته او یو بدرنګې جنۍ سره نکاح وکړي. اوس به دې پته ولګېږي، وایي نه موږ د خلکو هم غم کوو. نو زه وکړه که نه، یو جنۍ د توره ده او ته لږ سپینې، یا مثلا ته لږ لوړ دنګې او هغه لږه مندرۍ ده او تا ته پلار هم ویې که وایي جنۍ هم ښه ده، اخلاق یې هم ښه دي، خدمت یې هم ښه دي، هر څه یې ښه دي، درته یې وکړه که نه؟ نه نه بابا، زه ځان له څه جمعداره خو نه راولم کور له، لیلا راولم، لیلا د چین ښاپېرۍ به راله راولئ. نو موږ ورته ویل که شیشه کې وګوره، ته خو د چین ښاپېره کې پخپله د چین ښاپېره کې او جنۍ د چین ښاپېرۍ غواړي. دا حسنونه دا ټول څیزونه عزتمندو ختم شي. قرباني دې ته وایي. یو لوی امام تیر شوی دی د فنونو، امام جاهز غالبا دغه نوم، د ښځه ډېره زیاته ښایسته وه او دا خپله ډېر بدرنګ و. نو یو ځل ورته هغوی ما او تا به دواړه جنت ته ځو. هغه ویل پلار دې جنت په ټیکه اخیستی دی چې دواړه وځو، ته هم ځه او زه هم ځم. وایي په دلیل سره یې درته وایم. اخو مولا وایي دلیل پیش کا. وایي د قرآن نه درته دلیل پیش کوم، د الله د دین نه درته دلیل پیش کوم چې موږ ما او تا به کنفرم جنتي ہے، موږ به یو جنت ته ځو. ویل څه دلیل دی؟ وایي ګوره تا له الله زما په شان ښایسته ښځه درکړه، خبره باندې پوه شوه، ما په خپل حسن تکبر نه دی کړی او تا ته چې کوم دی ستا تابعداره شو او تا د الله شکر وویستو چې الله زه خو د دې قابل نه یم، دومره ښایسته ښځه دې راکړله او ما الله ستا په شان خاوند راکو، خو ما چېرته ته حقیر نه یې ګڼلی چې ته بدرنګ یا فلانې یا زنظمه یا پلار ماله څه شی کړی دی یا فلانې ډینګرې. ما په دې باندې صبر وکړلو او الله د صابرینو او د شاکرینو دپاره جنت جوړ کړی دی. ته شکر گزار او زه صابر. دا وړې وړې خبرې عزتمندو، دې وجې نه د خپلو ښځو موږ قدر نه کوو، د خپلو بچو څوک قدر نه کوي. پردی ماشوم چې ورته رانږدې شي ماشاءالله خو د نظره نه شي، او خپل ماشوم ته ګوري چې رانږدې شي اخوا شه اخوا شه
نسوار نن ختم شوي دي او دغه نشته دی هغه لته ورکوي خپلو بچو سره مینه باندې نه پوهېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو خپلې بیبي سره مینه کول دا د عزتمندو د اسلام یو حصه ده. هغې ته دپاره کور پرېغوستی، هغې چم ګاونډ پرېغوستی، عزیز ولی رشته داري بعض وخت لرې لرې ځایونو ته ښځې جینکۍ واده شي، دله وخت ورکول ټایم ورکول. نو په دې چوټیانو کې څه نه څه خپل بیبیانو سره وخت تېروئ، خپلو بچو سره وخت تېروئ، ښه خوراکونه پرې وکوئ، په خپل لاس یې پرې وکوئ. او دغه نه کله چکر لی بوځئ، کلي ته وطن ته دې ځایونو ته دې ته بوځئ. نه زه اوسګار نه یم، نو ته به کله اوسګارېږي؟ بس بل ورځ بیا خپې اګرې ته کړي، بس ښځه ورته یو څو ورځې وجاړي، نور هغه وروسته وایي چې سړی خو بس د کار نه خو بس څه کوي، او چې جاړې نه نو خلک خفه کوي چې دا څنګه چلې ښځه خاوند پسې خفه نه دی. ګینې والله چې ښځه ورپسې نه جاړي، او دا ښځه چې جاړي هغه هم شوشا دپاره جاړي. مینه محبت وکړئ خپلو بیبیانو سره، خپلو بچو سره. داسې ښځې شته دي عزتمندو چې دویم واده بیا نه کوي. سړي داسې ایماندار ملي لکه کول پکار دي، جایز دي، څه خبره نه ده، ناروا نه ده، خو مینه محبت یې خپلې اولنۍ ښځې سره خپلو بچو سره دومره وي چې بل ته نه سازي. یو بابا و هغه یو ځل تبلیغ والا راغلی و، چونکې دغه دی اختر دی چې دغه شان خبرې وکړو چې خوشحاله شي چې هلکه څنګه چلې واپس یې مولي صاحب په قبر او مرګ په روژه کې م راویستی و، اختر تېر چې اوس بیا دوباره مرګ بیا دیره. نو بهرحال عزتمندو خو خبره همدغسې ده، خو لږه فني انداز کې کوو. یو بابا و هغه تبلیغیانو دعوت ورکړو چې هلکه ته موږ سره تبلیغ کې لاړ شه، ګوره اخري وخت دی، سپینه ږیره دی، شوبس دی. نه ما سره بچي ډېره مینه کوي، اجاڼۍ زما نه بغیر خوراک نه کوي. ښځه یادوله اجاڼۍ، او بچي ما ته د شپې انتظار یې څو پورې چې کور ته نیمه راغلی روټۍ نه خوري، او دا چل دی فلانې چل. هغه ته بابا ګوره دا مینې عارضي مینې دي، او ګوره دا څه ټایمه پورې بیا نه وي، او داسې شوشه دپاره وي، کله داسې وجې نه وي. وایي نه ما سره مې بچي هسې مینه کوي. وایي زه دا بچي او دا ښځه دی لږ چکې نه، وایي دا ګز او دا میدان سره ډېره مینه کوي. اجاڼۍ روزانه استري کړې کپړې او استري کړې پټکې راله راکوي، بچي راله انګین دې راله دا سپلۍ او بوټان پالش کوي، او فلانې او فلانې او فلانې. یخې ګرمې اوبه خیال مې ساتي. ویله زه ټیک ده داسې چلو که چې نن ته کور ته لاړ شې ځان باندې څه چپه شان راوله، او داسې ګډې وډې وایه، او دا تبلیغیان پکې یادوه. نو زه دا کېدای شي خلک موږ پسې راشي چې هلکه تاسو یادولی ته راشئ دا څه چل دی، او دې سړي باندې څه چلو شو. بس چې کور ته راړې به سړی وایي په زړه مې ذاب راځي، او به ځان یې داسې څو ټوپونه موپونه وویله، ځان یې راغوزار کړو، او دې وخت کې داسې اګتې بګتې یو څو خبرې ویلې دغه دي سپین سپین جوماتونه دي، او تبلیغیان دي، او سیروزي دي، جوماتونه دي، او کتابونه قرآنونه دي، او داسې خبرې کولې. بس په دې ټایم ځان بېهوشه کړو. ښځې ویلې د تبلیغیانو نومونه یې اخیسته، او سپین سپین پټکي یادول، جوماتونه یې یادول. نو هغه زوی ورته وایي چې ها سیروزي جومات د اختر کې زموږ د دغه ته ریوڼ نه جومات راغلی دی، د هغې سره ناست وو ډېر وخت، دا څو ګشتونه یې ورسره وکړه. وایي واشه مخه تبلیغیان راول، هغه امیر صاحب یې یادو چې هغه به لږ دم واچوي او دم یې کړي. نو بس امیر صاحب ورته مخکې نه پایدل کې تیار ولاړ چې لکه کیس خو دوی دواړو یو ځای جوړ کړی و. نو به دا چې څنګه ورغلی امیر صاحب ورته وایي چې څنګه چلې ګشت له ځو؟ ورته یو ګشت له ځو. وایي راځه بس چې ګشت لی بوتلو، وایي دا پلار هم دی ستاسو نومونه یې اخیستل چې جوماتونه دي، او تبلیغیان دي، کتابونه دي، او پټکي دي، او سیروزي دي، او جوماتونه دي. داسې ویل ښه، ویل غم مه کوه انشاءالله موږ د الله لاره کې یو دم به کړو. نو بس چې دم یې پرې واچو، دم یې پرې وکړو، لږ ساعت پسې داسې غوږ ورنږدې کړو د امیر صاحب. ټولو ته حیران شو چې لکه دا خو مړ شوی دی، خبرې نه شي کولی چې دا غوږ ورته څنګه ورنږدې شي، بېهوشه دی یا مړ دی. امیر صاحب واپس وخندلې، ښه 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 انشاءالله صحیح. هغه ټول جاڼۍ مو ته ولاړه ده بره، او دا ټولو ته ولاړ چې څه چلو شو؟ هغه ویل کار کېږي. ښه وایي څنګه کار کېږي؟ وایي اسرائیل علیه السلام سره مې مذاکرات وکړو، هغه وایي چې دا سړی به را ژوندی شي خو په یو شرط باندې. زه ورته غم مه کوه، لا لا لس شرطونه خو منو، خو چې حاجي صاحب رانه مړ نه شي. رمضان عمره ارمان پاتې ده چې دا خو پې وکړو. او جاڼۍ ویل دا د نوسي دا واده خو چې وویني، او انګیان ویل زما د دې بچي دا سنت خو چې وویني، او فلانې فلانې، او جړلې ټولو چغې والي. ویل کېږي کار، یو شرط لس نه. ویل وایي شرط دا دی چې فرشتې راته ویلي چې داسې چل دی چې د دې علاقې د دې کور یو کس یې بره غوښتی دی چې دا به راولي خامخا. نو زه خیر دی که تاسو دې بابا پسې داسې خفئ، او دا داسې د ایمان ټوټه ده او بزرګ سړی دی او ټولو پسې خفئ، نو زه د دې پسې باندې بل یو کس را مخکې شي او به دا به پرېږدو. بس دا چې خلکو واورېدو چې هلکه دا شرط دی، دا شرط چېرته څوک مني؟ دا مینه محبت په دغه وخت کې د وینې په شان د سړي نه وځي.
زنګینه وینه بیا وایي مینه نشته، بیا خپلې وینې ته ګوري. دا د دنیا ژوند دی عزتمند، دا د ګپ شپ خبرې دي، خو دا حقیقت دی. اجاڼۍ به داسې ویل، اجاڼۍ به چې کله د حاجي صاحب بیمار شو، ستا مرګ دی خدای ما ته نه ښایي، تاله مې د خدای مخکې کي، او دا هغه کوي په خبره تاله مې د خدای مخکې کي، او چې ده به ورته شي مرمه نه دا خبرې به نه کې، ستا مرګ دی راته خدای نه، تاله مې د خدای مخکې کي. نو دی زه تا خواست به هم دعاګانې کوم چې تاله مې د خدای مخکې کي، نو سره مخکې شه که نه. هغه ورته ای بچیا د الله په کارونو کې ګوتې مه وه، او د دې وخت به پوره او پرېږده د دې خبرې نه قلار شه. زوی مشر زوی ته وایي هغه یو درې کسه کاوه مې پې باندې کړې ده، ښځې ته مې هم کاوه دله راوړم، د کاوې په باندې وځم. بل وایي امیر صاحب ته خو دله مسافر یې زه دله یو جوس راوړم، ټول لاړ وتښتېده. یو بس امیر او بوډا پاتې شو، بوډا په روغ غوندې راپاڅېدو چې سات پس هوا شو کش کړو شو. هغه امیر صاحب وایي هلکه سړی را ژوندی شو، ټول زلزلال ماشاءالله الحمدلله. او بابا د انټرنیشنل کنځلې شروع کړلې ښځې ته او بچو ته، دا استاد دا استاد دا استاد دا، تا به چې ویلې داسې چل دی، او ستا نه بغیر دا خوند نه را کوي او فلانې خوند نه را کوي، ستا مرګ دی خدای اوس مخکې شي که نه یو کس. نو دغه وجه د عزتمندو مرګ چېرته موږ لیدلی نه دی. قسم دې دومره کوکاري وي او دومره منډې وویې که نه چې به حیران به شي. نو بهرحال عزتمندو بس امیر بابا ویلې وایي راوالې بستره مې څلور میاشتو لازم، وایي دا خو د امیر صاحب ما دلته ټول بې وفا دي. یو بابا وصیت صرف وکړو، بابا بل تبلیغي والا ویلې وایي دا زموږ، وایي دا ما ډېر جایداد پیدا کړی دی او دا ټول ځایونه زما دي، وایي زه دې بچو ته دې یو وصیت وکړه چې زه مړ شمه نو زما دا قبر چې کوم دی د دې کور په دې منځ کې جوړ کړئ، یا د دې کور کې دننه جوړ کړئ، زما ځمکه د خیر دی یو. نو دعا به م راته وایي، بچی به مې مسیح به مې صورت یاسین هم وایي، چفکۍ به اجاڼۍ به هم ذکر مکر کوي، را چفکۍ به راته. نو بابا ټول سره او ټول مال هم د ګټلی دی. خبره ورته وکړه، اجاڼۍ وایي نه به دا څنګه چل دی، دا خو دا وړ ماشومان دي، یریږي به د خپل بابا نه یریږي، د خپل نیکه نه د قبر نه هم یریږي. د تور منونه خاوره پې د بره پرتې دي، هغه غریب اواز نشي کولی. وایي په تورو خاورو مې غلی ولې تېرېږي، تورې خاورې خو اواز کولی نشي. څنګه غلی تېر شوي، اوس اواز نشي کولی که نه، سلام خو کوه که نه، السلام علیکم یا اهل القبور. موږ وروره دیره کې دومره یېرېږو سلام هم نه کوو چې سړی په رښتیا وعلیکم سلام ونه کړي او راپانځېږي. نو بابا ته ویلې ټول ورته ویل نه، انګیان ورته ویلې نه دا چرګان مرګان ګرځي، بیا به قبر به دې غول کوي، نو به غیر د دا به بار جوړ کړو. چا یو چا بل ویل عزتمندو په خپل جوړ شوي کور کې د 2 ګزه قبر عزتمندو تا له څوک ځای نه درکوي، تا نه یریږي بیا. نو د دې وجې نه عزتمندو دا ټول کارونه به ورسره کېږي، خو د الله مینه محبت او د الله نه دي هېرول پکار. اوس یو 2 مسلې دي، زه به تاسو ته مسایل بیانوم ځکه اختر دی موږ کې چې تاسو مونځ هم رانه شئ، ډېر خوشحاله خو زه ماشاءالله سړي راورسېدل ښه دي. بهرحال یو د اعتکاف مسله ده، چا نه اعتکاف مات شوی دی، چا نه اعتکاف مات شوی دی، څوک پکې جنازې له تلی دی، څوک ورور جنګ ته بار سیل ته وروتی دی چې څنګه چللی به دا اعتکاف مات شوی، څه ښځه د په هغې باندې ماهواري بیماري راغلې د هغې د وجې نه مات شوی دی، مختلفو وجوهاتو په بنا باندې. نو اوس په اعتکاف عزتمندو قضا کوي. بعض عالمان وایي 10 ورځې قضا به کوي او 10 شپې، او بعض وایي چې نه دا باقي شپې به کوي. خو اسانه خبره دا ده، دې کې هم ګنجایش ته یو شواروز چې وکړي، یو ماښام کیني بل ماښامه پورې جومات کې. نو عزتمندو یا سې روزه کې لاړ شي، بس هغوی ته وایي چې یو ورځ به زه بار نه وځم، همدې جومات کې به دننه اول ته نیت وکړي او روژه ونیسي، نو به د هغه اعتکاف قضا به ښځه ده که نارینه ده که زنانه ده، هغه اعتکاف قضا به وشي. دویم نمبر دا دی چا نه روژې تلي دي عزتمندو، نو د هغې قضا اوس نه شروع کوي. اوس تیار سیزن دی، څه نه څه موږ روژو سره عادت یو، نو شا نه د بیمارۍ د وجې نه روژه تلې ده، ښځو نه خپلې بیمارۍ د وجې نه تلې ده، نو هغه روژې دي چې کوم دی اوس عزتمندو اوس شروع کړي. که نه نو ځان سره دې ولیکي چې ما نه 6 ورځې 15 ورځې په یو کتاب کې یو کاغذ هغه کې د ځان سره ولیکي چې بھئی دا روژې ما نه تللي دي، ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي، دا فرایض دي. نو دا یا دې شروع کړي. درېیمه مسله عزتمندو د دغه د 6 روژو د شوال ده. نبی علیه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، وایي کوم سړي چې روژې پوره د رمضان ونیولې او یو چې کوم ورپسې 6 روژې ونیولې په دې وروستنۍ میاشت کې، دې ته شوال میاشت وایي، اختر میاشت کې ونیولې 6 روژې، نو کانه که صیام الدهر یا ذاک صیام الدهر، وایي دا داسې شو لکه دې سړي چې ټول عمر روژې ونیولې.
یعنی ټول کال روجي ونیولې. کم سړی چې عزتمندو د فرض روجي نیسي او د شپږ روجي نیسي د ټول عمر په روجو کې شمارلی کېږي. ځکه الله من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. څوک چې یو نیکي وکړي الله ولا څه ورکوي؟ 10 ورکوي. نو 10 روجي هغه شي صحیح شو. نو هغه چې په 10 کې ضرب ورکړي نو څو شوې؟ 300 گپ لګوي او 300 صحیح 300 روجي شوې او 2 روجي عزتمندو شپږ روجي شي دا 19 او دې لپاره 10 کې ضرب ورکړي نو څو شوې؟ 80 صحیح شو. نو 300 هغه شوې او 80 دې دا شوې نو څو شوې؟ 300 360 روجي شوې او کال کې څو ورځې؟ 360 روجي. که سړی وي زمونږ خو یو روژه نیم اکثر کمیږي، مونږ یو کال کې ورځ هم خیر دی کله نه کله کمیږي، څه خبره نه ده. 360 په وخت کې 360 کال نه وي، کله نه کله کمیږي را کمیږي پکې، نو دغه پکې خبره نشته دی. نو کوم انسان چې دا غواړي چې د ټول عمر په روژو کې حساب شي یا کومه ښځه، نو دې میاشت کې مسلسل هم نیولی شي، شپږ روژې دې ونیسي مسلسل، که نه یو هفته کې ونیسه، دوه بلې هفته کې ونیسه، دوه بله هفته کې ونیسه. ځان سره تاریخ یاد لره. اوس دا بل تاریخ او دا دواړه تاریخونه تقریبا یو ځای شوي دي، لږ شان یو ورځ نیمه فرق دی پکې. نو شپږ روژې چې کوم دی دا ونیسي. کوم کسان به داسي چې شروع کې ځای یو دوه درې روژې دې پکې ونیسي، کوم کسان به داسي انشاءالله د شوال دا روژې به نیسو سنه سلاسوت کې چې چا شوقي زنده باد. بس نیت خو کو کنه ځمنه کوم نه نیولې نو روژه براته هغه زه کور کې اعلان وکړو چې یو کس خو دې ونیسي کنه، یا دوه کسان مور پلار یا یو زوی، کله لور سره یو ځای شي، کله یو ځای کله بل یو ځای شي، په شریکې ونیسو زمانه یو شپږ روژې پوره کړو. خو چل خو کړ دا د الله سره مینه ده. په روژه کې خو هر سړی نیسي، هغه ماحول د روژې نه بغیر چې تا ته الله یاد شي پته لګي. پوه شو که نه چې په جوش کې هم درته الله یاد او په هوش کې هم درته الله یاد شي. نو هغه دې وخت کې ټول جوش کې که نه نیسي خلک دې د اثر وایي د رمضان دی او ته روژې نه نیسي، د مجبورۍ د وجې نه هم نیسي، د هغې نه پس هم ونیسي. ټول به د دې تابعداري کوو که انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.